واللاتی یأتین الفاحشة هاغا خزی چرات للوکی بے حیائی تا د گناہ تا من نسائکم د خزستاسنا د زنانوستاسنا فاستشہدون طلب کئی گواہان تیر کئی گواہان علیہن پدوی اربعتم منکم سلور ناری نستاسنا فَإِن شَهِدُوا پس کچرت پس چی دوی گواہی وکی فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ نو پس وساتی دوی لرا بند وساتی دوی لرا پکورونو کے حتی یتوفاہن الموت آن تردے چچوتی کی دوی لرا مرگ او یجعل اللہ لہن سبیلا یا جوڑ کی اللہ تعالیٰ دوی دا پارس لار دا حل یعنی سا قانون و حکم رولی والذان یأتیانها منکم حغد و کسان چرات للو کی ستاسونا دغ فاحشیتا فآذوهما نپس تکلیف ورکی دوی لرا یعنی سزا دی ورکڑشی دوی لرا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا پس کچرت دوی توبو باسی او اصلاح وکی دخپل زان فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا نو پس بیا اعراض وکی دے دوارنا یعنی بیا ورللار خالی کئی مزید ورتسموائے ان اللہ کان تواب الرحیم بے شک اللہ تعالی دے خطوب قبل ان کے او رحم کو ان کے انما التوبت علی اللہ للذین بے شک توبہ نزد اللہ باندے للذین دہاغی کسانو دا یعنی دا خدای پر نزد دہاغی خلق توبہ قبلیگی یعملون السوء بجہالت چہاغی وکی بدی گناہ لرا بجہالت پنا پویتیا سرا ثم یتوبون من قریب او بیا توبو باسی دوی زر فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ پس دا حق کسان دی چی رجوع کوي اللہ تعالی پا دوی باندے دخپل رحمت او دا قبولیت دا توبے وَكَانَ اللَّهُ دے اللہ تعالی علیما حکیما علم والا و حکمت والا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ند قبول توبہ دہاغی کسانو چی عملون کی بد حتی اذا حضر احدهم الموت آن تردی چی حاضر شیو کس دوی تب مرگ یعنی تر مرگ پوری پو گناہونو کی مبتلاوی قالا نوائی دے انی تبت الآنا بے شک ما توبو وستلوس وللذین او ند قبول توبہ دہاغی کسانو یموتونا چمڑشی دوی وهم کفار پدسی حال کی چیوی دوی کافران اولئیک دغ کسان چی دی اعتدنا لهم تیار کڑے مند دوی دپارا عذابا علیما عذاب دردناک یا ایوہ الذین آمنوا اے حق کسان چی ایمان مراوڑے لا یحل لکم حلال نجستا سدبارا انترث النساء کرہن چتا سب میراث سرواخلی خزی زورا ولا تعضلوهن او ممنک وید خزلرا لتذهبوا لبارد دی چی دویوسی واخلی ببعض ما بعض حق مال آتیتموهن چتا سورکڑے دے دویدہ الا ان یأتین بفاحشت مبینہ مگر کرات للو کی دا زنانا پا اغی گناہ کا عرباندے وعاشروهن بالمعروف جونتے روید دوی سرم پخکلی طریقہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ پس کے جردتا سو بد گڑائی دے خزلرا
فعسى ان تکرهوا شیئا پس قریب دا چې تاسو به بد ګڼئ یو شی ویجعل الله فیه خیرا کثیرا مقرر کړی به وي کې ښودلی به وي الله تعالی په هغې کې ډېر شی خیرونو لره. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ کچرت غواړئ تاسو چې بدل کئ دا بیبي په ځای د بلې بیبي باندې یعنې د زړې له طلاق ورکړي او د بلې سره نکاح وکړي. وآتیتم احداهن قنطارا او تاسو ورکړي دي یو د دې بیبیانو لره قنطارا ډیر مال فلا تأخذوا منه شیئا نو پس ماخلی په دغه مہر کې هیڅ یو حصہ معمولی هم. اتأخذونه بهتانا و اثما مبینا آیا تاسو اخلی دی مہر لرا بهتانا پنا حقا و اثما مبینا او دی دا گناہ واضح اخکارا. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ سرنگ بواخلی تاسو دے مہر لرا وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ حالان کی رسیدل کڑی دی باز استاسو نور بازو تا یعنی خاون خپلی بی بی تا. وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا او اغستلی دی تاسو اغوادی مضبوطی. ولا تنکحو نکاح مکوی تاسو ما دهاغ سرا نکح آباؤکم چی نکاح ور سر کڑے دے پلاران استاسو من النساء دخزنا الا ما قد سلف مگر هاغ چکم مخ کی تیر شوی د جاہلیت پا زمانہ کی. انہو کان فاحشتا و مقتا بیشک دا نکاح کول د مور سرا فاحشتا ددا سخت گنا و مقتا او سبب دے د غصے د اللہ وساء سبیلا او ددا لار بدا طریقہ خرابا. حرمت علیکم امہاتکم حرام کللی شوی دی پتاسو باندے مین دستاسو و بناتکم او لران استاسو و اخواتکم او خوین دستاسو و عماتکم او تروران استاسو د پلار د طرفنا و خالاتکم او تروران استاسو د مور د طرفنا و بنات الاخ او لران در رون استاسو یعنی وریری استاسو و بنات الاخت او خورزی استاسو و امهاتکم اللاتی او میند استاسو هاغا ارضانکم چی پی در کڑی دی تاسو لرا و اخواتکم او خویند استاسو من الرضاعت در رضاعت و امهات نسائکم او میند د بیبیان استاسو و ربائبکم اللاتی فی حجورکم او هاغ جنکی چه دیپ پرورش تاسو کی من نسائکم دید بیبیان استاسونا اللاتی هاغ بیبیان دخلتم بهن چه تاسو یوزیوال راغل دهغی سرا د دوی سره هم نکاح حرامه. فَإِن لَمْ تَكُونُوا پس که جرد تاسن فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّا پس که جرد تاسن نئی یوزی شوی دغی بیبیان خپلو سرا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ نو بیا نشت دیس گناہ پتاسو یعنی بیا ورلداغی لور سر نکاح حلالا. وحلائل ابنائکم الذین من اسلابکم او حرام کللی شوی دی پتاسو باندے اغا بیبیان د زامن استاسو هاغ زامن چی دیستاسو نا یعنی پیدا دیستاسو د شاگانو نا. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ او حرام کللی شوی دی پتاسو چی جمع را ولی پا مینز دا دو خویندو کے
الا ما قد سلب مگر هغه ناکم چې مخکې تیر شوي یعنی په هغې در باندې ګناه نشته. ان الله کان غفورا رحیما بشک دے اللہ تعالی بخون کے مہربانا.